السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. وعلیکم السلام ورحمت الله. حاجی مولانا سمبارک دغه یو سوال دی، ډیر زوری سوال دی. دغه سوال دی چې یا بدوح یا بدوح یا بدوح دغه اسم مبارک څوک وایي چې دا د الله جل جلاله نوم دی او څوک وایي چې یا د خدای پاک نوم نه دی. په دې کې ډیر غټ اختلاف دی د علماء کرامو. اکثر علماء کرام په تعویذاتو کې هم لیکي، ما لیدلي دي چې یا بدوح یا بدوح یا بدوح دغه لیکي، او ډیر خلک بیا وایي چې یا دا د خدای تعالی جل جلاله اسم نه دی. نو چې دا پر دغه باندې یو علمي تحقیق وکړه چې د خلکو چې وړاندې کړي چې د خلکو تشویش راپسي. الحمدلله وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى. اما بعد، جناب محترم قابل احترام، الله پاک د خوشاله که تاسو وفرمایل چې یا بدوح یا بدوح، بعض عاملین په تعویذاتو کې هم لیکي یا بدوح یا بدوح د الله پاک نوم دی لیکي. آیا دا تاسو ویلي چې آیا دا په قرآن شریف کې یا په حدیثو کې شته یا کتابونو کې د دې لپاره څه دلیل شته؟ بعضې علماو دا لیکلي چې دا عبراني په زبان کې د الله پاک نوم دی. فتاوی دارالعلوم زکریه 8 جز او اویاومه صفحه، دا زمون شیخ لیکلی، زمون عالم دی، زمون استاز دی، زمون د استاز زوی مولانا شمس العادي صاحب د هغه زوی دی، هغه دا لیکلی. مولانا مفتی رضا الحق صاحب هغه دا لیکلي. هغه دا لیکلي سوال په جواب کې چې بعضې علماء کرام فرمایي چې دا عبراني زبان کې د الله پاک نوم دی. خو دا یقیني خبره نه ده، کتابونو کې شته خو په ټول ثبوت باندې نه دی رسېدلی. او که عربي نوم وي، عربي نومونه خو توقیفي دي. توقیفي څه معنی؟ سماعي دي. سماعي یعنې دا معنی ما یسمع من العرب، چې سمع د عربو نه شوي. په دلایلو کې دا موجود دي. بعضې علماو دا نه دي ثابت، لیکن بعضې علماو بیا لیکلي چې ثابت دي. فتاوی عثماني لیکلي چې یا بدوح دا چې دی په قرآن مجید کې نشته، لیکن بعضې اهل علمو دا لیکلي چې دا عبراني زبان کې د الله پاک نوم دی. فتاوی عثماني 314 صفحه اول جز کې دا لیکلي. او دا بدوح چې دی، بعضې خلک صاحب بدوح وایي. بدوح غلط دی، یعنې په ضمې د با سره او په تشدید د دال سره یا بدوح وایي، هغه غلط دی. یا بدوح راغلی. یا بدوح څه معنی؟ یعنې په فتحې د با سره او په تخفیف د دال سره. دا یعنې عربي زبان نه دی. شانور شاه کشمیری رحمت الله علیه هغه هم دا ویلي دي. یو اویا صفحه کې فتاوی دارالعلوم زکریه 8 جز کې دا صاحب مولانا مفتی رضا الحق صاحب هغه مبارک دا لیکلي دي. بیا دا لیکلي دي که دا عربي کې که دا لفظ دا نوم د الله تعالی ثابت چې د دې معنا دا ده چې عاجز کرنے والے کے ہے، د دې معنا چې عاجز کوونکی بل عاجز کوونکی، هغه ذات چې بل عاجز کوونکی دی، د بدوح دا معنا هغه ذات هغه الله پاک چې بل عاجزه کوونکی دی. یعنې بل زورور طاغوت، جابر، جن، انس، هر څومره چې زورور سړی، خو خدای پاک هغه کمزوری کوي، هغه عاجزه کوي. دا څوک دی؟ الله تعالی. نو د بدوح وظیفه چې ده یا بدوح یا بدوح یا بدوح تعویذ کې دا لیکل یا دا ویل دا جایز دي. فتاوی دارالعلوم دیوبند 2 جز 215 صفحه باندې دا حواله دی دا ورکړې ده. نو ځکه ډېر علما، شانور شاه کشمیری رحمت الله علیه هم دا لیکلي، عملیات کشمیری په هغې کې دا لیکلي. آینه دغه چې د عملیات کې علامه عزیز الرحمن دهلوي صاحب هغه هم دا لیکلي. نور علما، ډېر کافي علما محدثین دې باره کې لوی لوی عالمانو کتابونه لیکلي. هغې دا لیکلي چې دا په عبراني کې، عبراني زبان کې د الله تعالی نوم دی. په هر حال خو تجربې نه دا ثابته ده چې ډېرو علماو دا لیکلي دي او بیا په دې باندې کار هم شوی، دشمن ته شکست هم رسېدلی، پیریان هم پر شا شوي دي، هغه سړي دپاره فایده هم رسولې. ځکه د الله پاک 9 نوي نومونه دي اسماء الحسنا کې. او په دغه کې ترمذي کې نورو روایتونو کې ابن ماجه کې 88 نور نومان دي، 128 نومان هم راغلي، 1000 نومان هم راغلي، 2000 هم راغلي، 3000 هم راغلي، حتی تر 5000 پورې، تر 2000 پورې روایت شته دی. علما او محدثینو لیکلي چې د الله پاک دومره نومان دي. نو دا صرف د دې علم چې دی صرف الله تعالی ته معلوم دی. او بعضې چې دي هغه بیا لاندې پیغمبرانو ته معلوم دي. بعضې چې دي شیخ عبدالقادر جیلاني محبوب سبحاني هغه مبارک فرمایي چې ما تتبع تلاش وکړه د الله پاک 3000 نومان ما وی پیدا کړل. نو دا د اولیاو د کشف او الله تعالی اولیاء ته دغه کړي معلوم کړي. نو یا بدوح ویل دا بالکل جایز دی. تجربې نه دا ثابت ده، تجربې نه فتاوی لیکلي، کتابونه لیکلي، تجربې نه دا ثابت ده چې یا بدوح یا بدوح یا بدوح جل جلاله دا مؤثر نوم دی، اثر لري
او فیض لري برکت لري او ډیرو تعویذاتو کې علماو دا استعمال کړي فائدہ یې کړې ده نور چې د حقیقت خو الله تعالی ته معلوم دی خو د کتابونو په حوالو باندې د الله پاک نوم دی واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین